د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو مسنون دعا ده. د هغې په باره کې د دې دور یو واقعه ده. یو جینۍ مدرسه کې سبق وی، اچانک بیماره شوه. هغې هسپتال ته راوړه. هسپتال کې د هغې ټیسټونه وکړل. نو ډاکټرانو ورته رپورټ ورکړو چې ستا کینسر دی. هغې وی زما د ټیسټونه دوباره وکړئ. هغې وی دغه ستا مخې ته ستا رپورټ پروت دی، دوباره به بیا خرچه راځي. هغې ورته ویل چې نه، که خرچه راځي او که هر څه حساب وي نو زما د ټیسټونه دوباره وکړئ. نو ډاکټرانو چې د هغې په اصرار سره د هغې ټیسټونه وکړل، د هغې رپورټ چې راغلی مکمل صفا و، بلکل ټیک ټاک وه. هغوی حیران شول. تپوس یې وکړو چې دا څه وجه کیدی شي. هغه ورته وایي ما ته یقین و چې ستاسو مشري غلطه کیدی شي، خو زما د نبي علیه السلام قول غلط نشي کیدی. نبي علیه السلام ارشاد فرمایلی دی چې څوک یو مصیبت زده ته وګوري، یو بیمار ته وګوري او دعا دا چې د هغې اهتمام دی وکړو، نو الله پاک به پوره زندگی په تا باندې دغه مصیبت دغه بیماري به په تا باندې نه راولي. لہذا ته یو کینسر مریض و، ما هغه ته کتلي او د دې دعا اهتمام مې کړی، نو ما ته یقین و چې په پوره زندگی کې ما ته د بیماري نشي راتلی. هغه دعا الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لہذا څوک چې بیماری مبتلا کینسر هم کیدی شي، ډیپریشن هم کیدی شي، ټي بی هم کیدی شي. غرض څوک هم په څه قسم بیماری کې مبتلا دی، په څه قسم مصیبت، په څه قسم حادثه کې مبتلا دی، تا ورته وکتل یوه پیره د دې اهتمام وکړو، الله پاک په پوره زندگی ته د دغې مصیبت، د دغې افت او د دغې بیمارۍ نه ساتي. لہذا د دعا یاده کوئ، په خپله هم اهتمام کوئ، نور خلکو ته هم ورسوئ.